أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. د محدثینو د اغه محدثینو فهرست صاحب د مشکات ذکر کړو. د کوم محدثینو روایات چې په مشکات کې ذکر شویو، بعضی کم ظرف خلق دا اعتراض کوي چې د محدثینو په دې فهرست کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نوم نو ذکر شوی. لدی وجنا و امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مرتبه په علم الحديث کې کم و، لیکن دا دوی دا اعتراض د دوی د دې لپاره منشا د دوی کم ظرفي ده. د دې یو مثال ز تاسو ته ذکر کوم. د امام ابو حنیفه رحمه الله د روایت نه ذکر کول په دې دلالت نه کوي چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مرتبه په علم الحديث کې کم و. ګوره امام ترمذی رحمه الله د امام بخاری رحمه الله استاد ده. امام ترمذی د حدیث د تصحیح او د تضعیف په سلسله کې د امام بخاری اقوال را نقلی، لیکن د امام بخاری روایات نه را نقلی الا ماشاء الله. نو دا خو په دې دلالت نه کوي چې د امام بخاری مرتبه د امام ترمذی په نظر کې د امام مرتبه کم او په علم الحديث کې. دارنګه امام مسلم رحمه الله د امام بخاری رحمه الله شاگرد ده، لیکن په صحیح مسلم کې ترنه روایات نه را نقلی. نو دا په دې دلالت نه کوي چې خدای نه خواسته د امام بخاری مرتبه د امام مسلم په نظر کې کم و په علم الحديث کې، بلکې د دوی روایات په خپل دوی یا د دوی تلاميذ او شاګردانو محفوظ کړیو. نو امام ترمذی ته ضرورت نه و چې د امام بخاری د روایتو حفاظت وکړي. دارنګه امام مسلم ته ضرورت نه و چې د امام بخاری روایت محفوظ کړي، ځکه هغه په خپل محفوظ کړیو. دارنګه بعضی محدثینو دا ضرورت نه محسوسولو چې د امام بخاری رحمه د امام ابو حنیفه رحمه الله د روایتو حفاظت وکړي، بلکې امام ابو حنیفه رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله د روایتو حفاظت خپل د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردانو کړو. لدی وجنا دی محدثینو ضرورت نه محسوسولو. زبد امام ابو حنیفه رحمه الله مختصر حالات تاسو په خدمت کې عرض کوم، دا غینه به تاسو ته اندازه ولګیږي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مرتبه په علم الحديث کې څومره و. ګوري صاحب د مشکات اگر چې په دې ځکه د امام اعظم سے ابن نه ذکر کړي، لیکن چې کله صاحب د مشکات د لیکلو نه فارغ شو، نو په اخر کې د محدثینو په حالاتو باندې یو رساله لیکلې ده، دا غینوم د الاکمال فی اسماء الرجال. الته د محدثینو په حالاتو کې اول حالات د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ذکر کړی دي. نو هغه په دې دلالت کوي چې د صاحب د مشکات په نظر کې د دې ټولو محدثینو په نسبت د امام اعظم مرتبه اوچته و. لدی وجنه خو د ټولو محدثینو نه اول د حالات ذکر کړی دي. اول بزه د امام صاحب د نسب سلسله ذکر کوم، او بیا به دا درته وایم چې د امام صاحب اسم محض نعمان ده، دته نعمان ولی وی. اسم کنیه ابو حنیفه ده، نو ابو حنیفه ورته ولی وی. او اسم لقبی امام اعظم ده، امام اعظم ورته ولی وی. دا غینه رسته به د امام صاحب بشارت درته په قران او په حدیث کې ذکر کوم، او دا غینه رسته به د امام صاحب علمی مقام مختصر بیان کو، او دا غینه رسته به امام ابو حنیفه او علم الحديث چې د امام صاحب مرتبه په علم الحديث کې څومره و. اول د امام صاحب د نسب سلسله. امام صاحب ته محدثین امام الدنیا وی، فقيه الملت، قدوة الامه، سراج الائمه، الامام الكبير والعلم الشامخ العظيم ابو حنیفه النعمان. په دې القاب محدثین نازي. خپل نوم نعمان ده، کنیت ابو حنیفه ده، او لقب امام اعظم ده. د پلار نومي ثابت ده او د نیکه نومي زوتی ده. زوتی د فارس اوسیدونکو، کله چې اسلام د عربو د ځمکې نه ووختلو تر عجم پورې ورسېدلو، نو زوتیم اسلام قبول کړو. د اسلام نه وروسته چې کله د خاندان د خلکو نه تنگ شو،
نو خپل وطن پری خودلو مکی مکرمه ته مهاجر شو. دا د حضرت علی رضی الله عنه د خلافت زمانہ وا او په دی وخت کې دارالخلافه کوفه وا. نزوتیم د هجرت د سفر په دوران کې کوفه ته لاړو او هلته د رختونو د کپړو تجارت او کاروبار شروع کړو. په 40م کال د هجرت ورته الله پاک یو زوی ورکړو د اغنو می ثابت کې خودلو. بیا په 80م کال د هجرت الله پاک د ثابت پکور کې یو ماشوم پیدا کړو چې والدینو یې نوم ورته نعمان کې خودلو. د زوتی د امام صاحب د نیکه نسبت کله کابل، کله انبار، کله ترمذ او کله نسات کیږي، لیکن د دوی په مابین کې تضاد ځکه نشته چې حالات انسان د یو ځای نه بل ځای ته په هجرت کولو باندې مجبوری او په هجرت کې په مختلفو وطنونو باندې سړی ګرځي، لہذا مختلفو وطنونو ته نسبت کیدی شي. نو اسم محض د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نعمان ده. امام سبت نعمان ولی وی وجد تسمیه دری دی، نوری بموی خوزه بدری در ترا نقل کم. اول نعمان د نعمت نه مشتق ده او امام سبت نعمان د دی وجنوی چې د امام سب ذاتم د خلکو د پاره یو واقعي نعمتو. دویم نعمان کله اغوینی توي په کومي چې بدن قائم وي او د اغي په ذریعه د جسم اعضاء حرکت کوي. نو لکه څنګه چې دا وینه د ټول بدن د پاره د مرکز او محور حیثیت لري، نو همدارنګه امام سبم د صحابه نو ورستا د اسلامی قوانینو د ماهرینو او مدونینو او مستنبتینو د مرکز او محور حیثیت لري. دریم نعمان یو قسم خوشبوی گلتم وی او امام صاحب تزکه امام نعمان وی چې د امام صاحب علمی کمالاتم ټول دنیا خوشبویا او معطره کړي ده. وفیات الاعیان او دارنګ عقود الجمان صفحه شپږ دیرش. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله اسم کنیه ابو حنیفه ده. حنیفه مؤنث د حنیف ده. حنیف هغه چاته وی چې د الله د پاره خپل زړه د بل هر شي نه خالی کړي. من فوز القلب للرحمن والبدن للنيران والمال للزيفان. ابراهيم عليه السلام حنیف او حنفی صفت پکيو، زړه الله ته وقف کړو، بدن ور ته وقف کړو او مال ملمنو ته وقف کړو، او دا صفت الله پاک امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تم ور کړو، لدی وجن ورته ابو حنیفه وای. دویم دا چې حنیفه د اسلام یو نوم دی، نو د ابو حنیفه معنا دا ابو الملت الحنفیه، یعنی ملازم د اسلام سره. ځکه چې د اسلامی دین د فروع تدوین اول امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کړو. د اسلامی دین د فروع د تدوین بنیاد امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یې خېده. حاصل دا چې دا کنیت حقیقی نه ده، ځکه چې په دینوم د امام صاحب هیڅ کوم اولاد نو، بلکې دا کنیت د وصفی معنا په اعتبار سره لکه ابو الکلام او ابو المحاسن، دارنګي ابو هريره. علامه محمد یوسف الصالحی الدمشقی الشافعی هغه دریمه وجه د اسم کنیه د پاره په عقود الجمان کې ذکر کړی دا. هغه د خپل شیخ بدرالدین العلایی الحنفی نه را نقلی چې په عراقی ژبه کې حنیفه دوات یعنی د سیاهی بوتل ته وای، او امام صاحب چون کې هر وخت کې د ځان سره دوات یعنی د سیاهی بوتل ساتلو، لدی وجه ورته ابو حنیفه وای، یعنی ملازم د دوات او د سیاهی د بوتل سره چې د دین همیشه د دین تدوین کوي. عقود الجمان صفحه 41. د امام صاحب اسم لقب، د امام صاحب لقب امام اعظم ده، الامام الاعظم. بعضی کم ظرفه د دې زمانی وکټوریان دا اعتراض کوي چې آیا امام اعظم رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او که امام ابو حنیفه. نو ګوره درې جوابه زه د وکټوریانو ته ورکوم. اول د وکټوریانو نه تپوس کوم چې آیا فاروق اعظم
رسول الله صلی الله علیه وسلم او که حضرت عمر دارنګي صدیق اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم او که ابو بکر صدیق که رسول الله صلی الله علیه وسلم فاروق اعظم وی نو حضرت عمر ته دا ټول دنیا ولی فاروق اعظم وی که صدیق اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نو بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ولی دا لقب استعمالیږي د صدیق اکبر. فما هو جوابكم فهو جوابنا. دویم ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبرانو کې اعظم دی او امام ابو حنیفه رحمه الله په امامانو کې اعظم دی. د پیغمبر تقابل به د پیغمبرانو سره کوي او د امام تقابل به د امامانو سره کوي. امام د پیغمبر په مقابله کې اعظم نه دی او پیغمبر د الله په مقابله کې اعظم نه دی، بلکې یو امام د بل امام په مقابله کې اعظم کیږي او یو پیغمبر د بل پیغمبر په مقابل کې اعظم کیدی شي. یو مناظر د بل مناظر په مقابل کې مناظر اعظم وي، یو وزیر د بل وزیر په مقابله کې وزیر اعظم وي. نو د هر چا نسبت بخپل درجه ته کوي. امام صاحب په خپل درجه کې اعظم دی. موږ دا څه نه وایو چې الامام الاعظم من الانبیاء، دا څه نه وایو یا الامام الاعظم من الصحابه، بلکې موږ وایو چې الامام الاعظم من الائمه، د نور امامانو مجتهدینو د مدونینو د دین په نسبت د اعظم دی. ګوره امام ابو حنیفه رحمه الله ته دا د اعظم لقب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اقوالنا اشارتن معلومیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اشارتن ورته اعظم ویل دی. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اشاره کې چې ورته اعظم ویل شو، لدی وجنه ټول دنیا ورته امام اعظم وای. پیغمبر علیه السلام په کوم ځای کې امام ابو حنیفه ته امام اعظم ویل دی؟ ګوره د یو حدیث نه اشارتن معلومیږي. حدیث مبارک دی عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس في الاسلام نصيبا اهل فارس، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یعنی په اسلام کې اعظم برخه د اهل فارس یعنی د عجم ده، او په اهل فارس کې د امام سے پشان علمی کمال باندې مکمل انسان نه دی تیر شوی چې د ټول دین تدوینی کړی وي. یعنی د اودس، لمونځ، حج، زکات، نکاح، طلاق، عتاق، یمین، حدود، بیع، شفعه، اجاره، رهن، دا پلکونو مسائل په عجمو کې او په اهل فارس کې یوازې امام صاحب دی چې د ادله اربعون علی الترتیب راایستلی دي او مدونی کړی دي. په عجمو کې په اهل فارس کې دا کار بل چا نه دی کړی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمای اعظم الناس فی الاسلام نصیبا، د اعظم لفظ ورته استعمال کړی دی. په اهل فارس کې دغه سړی چې د ټول دین تدوین کړي پیغمبر علیہ السلام د اعظم الناس ویلې دی. لدی وجنه د ټول دنیا په خله باندې اوس ورته د اعظم لقب جاری دی. حافظ محمد ابن ابراهیم د علامه زمخشری په حواله لیکي چې الله پاک زمکه د غرونو په ذریعہ مضبوطه کړه او دین حنیفی د امام اعظم د علوم په وجه مضبوط کړو. الروض الباسم جل اول صفحه یوصل او 950. نو حافظ محمد ابن ابراهیم په الروض الباسم کې د امام اعظم په لقب باندې یاد کړی دی، او حافظ ذهبی رحمه الله په تذکرۃ الحفاظ کې د امام اعظم په لقب یاد کړی دی، او ملک العلماء عز الدین ابن عبد السلام په قواعد الاحکام کې د امام اعظم په لقب یاد کړی دی. اولی بین یادی چې د پیغمبر علیه السلام په حدیث کې د لقب ته اشاره شوې ده. یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا لقب په خپل الفاظ مبارکو باندې ورته ورکړی دی. امام صاحب ته اشارتن اعظم الناس فی الاسلام نصیبا اهل فارس، د اعظمو کلمه مستعمله کړی ده. ګوره طالبانو یوې نکتې ته متوجه کوم، هغه دا چې وابیان چې کله مونږ امام صاحب ته امام اعظم وایو، مونږ خو ورته یوازې نه وایو، د دنیا ټول محدثین ورته امام اعظم وایي، خو بهر تقدیر په دوی باندې اور بل شي چې امام اعظم خو امام صاحب نه دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دی.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خود پیغمبرانو په صف کې اعظم دی او امام صاحب د امامانو په صف کې اعظم دی. خو ګوره دې ته متوجه شي چې وابیان د پیغمبر علی السلام غم نه دی وړي چې د پیغمبر علی السلام د وجنه په تاسو باندې ردونه کوي چې تاسو ولی امام صاحب ته امام اعظم وایي، ولی محمد صلی الله علیه وسلم ته اعظم نه وایي. د پیغمبر علی السلام غم نه دی وړي. اصل کې د اعظم د لفظ او د دې لقب ادرس د وابیانو په نسبت باندې ملکه وکټوریا ده. ملکه وکټوریا چې کله هندوستان ته راغله د انګریزا او برتانوي عیسویانو په هندوستان کې اسلامی حکومت ختم کړو، نو په هغه وخت کې د فقه دشمنانو او د امام ابو حنیفه دشمنانو ته وابیان ویل کېده. نو دا د فقه دشمنان او د امام اعظم صاحب دشمنان را جمع شو او د هغه زمانی د انګریزانو مشري ملکی وکټوریا ته عریضه ولیکله. د عریضی الفاظ داسیو: بخدمت جناب سیکرٹری گورنمنٹ میں آپ کی خدمت میں سطور ذیل پیش کرنے کی اجازت اور معافی کا خواستگار ہو. 1386 عیسوی میں نے آپ نے ماہواری رسالہ اشاعت السنہ میں شائع کیا تھا، جس میں اس بات کا اظہار تھا کہ لفظ وہابی جس کو عموماً باغی اور نمک حرام کی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لہذا اس لفظ کا استعمال مسلمانان ہندوستان کے اس گروہ کے حق میں جو اہل حدیث کو ہلاتے اور وہ ہمیشہ سے سرکار انگریزی کے نمک حلال اور خیرخواہ رہی ہے اور یہ بات برہا ثابت ہو چکی ہے، وہ سرکاری خط اور کتابت میں تسلیم کیا جائے. پس ہم کمال ادب و انکساری کے ساتھ گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سرکاری طور پر اس لفظ وہابی کو منسوخ کر کے اس لفظ کے استعمال سے ممانعت کا حکم نافذ کریں اور ان کو اہل حدیث کے نام سے مخاطب کیا جاوے. دوابیانو کتاب دیو گر اشاعت السنہ صفحہ 40 جلد 11 شمارہ نمبر 2. نو ملکی وکټوریا ورته په 1388 عیسوي کال کې په هندوستان کې انګریزي رجسټرو کې دا نوم منظور کړو. لدی وجه موږ دوی ته وکټوریا اهل حدیث وایو. نو ګوره دی خو د انګریز ته ملکه عالیه معظمه دا لفظ استعمال کړی دی. په بل درخواست کې به حضور ملکه وکټوریا عالیه معظمه، نو دوی د انګریز ته د معظم لفظ استعمال کړی دی. نو دوی وای چې دا زمونږ روحاني مور ته د معظم لقب مونږ ور کړی دی، لہذا دا زمونږ د روحاني مور نه تاسو ما خلی چې د امام صاحب د پاره استعمالوي. نو دوی په خپل روحاني مور باندې خفه دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم غم نه دی وړي. د دین وروسته د امام صاحب بشارت په قرآن او په حدیث کې د امام صاحب وړاندوینه او پیشنګویی په قرآن او حدیث کې شته کنم. ګوره د امام صاحب په فضایلو کې یو خاص اهم فضیلت دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عجمی ربانی علماو او دینی خادمانو په باره کې کومې وړاندوینې او بشارتونه او زیری ذکر کړي دي، د هغوی اولین مصداق امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ده. لکه متفق علیه د بخاری او د مسلم روایت ده: لو كان الإيمان عند السريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. صحیح البخاری کتاب التفسیر سورة الجمعہ باب وآخرین منهم لما يلحقوا بهم جلد 2 صفحہ 228. همدارنګه په یو روایت په صحیح مسلم کې داسې راغلی دی چې لو كان الدين عند السريا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله. صحیح مسلم فی الفضائل باب فضل فارس جلد 2 صفحہ 1 او په مسند احمد مجمع الزوائد او حلیة الاولیاء کې داسې الفاظ راغلي دي چې لو كان العلم بالسريا لتناوله ناس من ابناء فارس. مسند احمد جلد 2 صفحہ 420. یعنی که دین ایمان او علم سریا ستوري ته وخیږي نو یو عجمی سړی به ورپسې علمی پرواز وکړي او امت ته به راکوز کی.
او دا عجمو کې یوازې امام صاحب دی چې د ټول دین تدوینی کړی دی، بل څوک داسې نه دی تیر شوی. نور عجمی علمام د لوی پوړی والا محدثین او فقها تیر شوي دي لکه امام بخاری و غیره، لیکن د امام صاحب د مرتبه خلق نه ودا، ځکه د ټول دین تدوین دوی نه دی کړی. په بخاری کې ټول 4,000 احادیث دي چې حذف د مکرراتو پکې وکي، او مسائل د دین ټول 4,000 نه دي، په لکونو دي. لہذا د دې لکونو مسائل تدوین په عجمو کې یوازې امام صاحب کړی دی، او په دې احادیثو کې عجمی سره ذکر شوی دی. نو چې کاندید یو وی کامیابیږي بم یو، لہذا هم دا یو امام ابو حنیفه ترنه مراد دی. په دې احادیثو کې د امام صاحب ذکر اشارتن شوی دی. حافظ ابن الحجر المکی الشافعی د دې بشارت د پاره یو مستقل عنوان قائم کړی دی، او د دې مذکور روایتونو استدلال کړی دی چې د دین امام صاحب مراد دی. وګوره الخيرات الحسانه صفحه 14. قرآن کې د امام صاحب اشاره قرآن کې مرتراغله ده. حضرت شاه عبد القادر رحمه الله د واخرین منهم لما يلحقوا بهم په تفسیر کې فرمایي چې الشیخ جلال الدین سیوطی رحمه الله فرمایي چې د دې وړاندویونه د دې پیشنګوی او د دې بشارت غټ مصداق امام اعظم ابو حنیفه النعمان ده. موضح القرآن صفحه 111. علامه دمشقی الصالحی الشافعی فرمایي چې زمون شیخ جلال الدین السیوطی رحمه الله چې کومه فیصله کړې ده چې دا وړاندوینه د امام اعظم په باره کې ده، او په دې آیات کې امام صاحب ته اشاره ده، نو په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته، ځکه چې په اهل فارس یعنی په عجمو کې هیڅ څوک په علمي لحاظ سره امام صاحب ته نه رسیږي. عقود الجمان الباب الثاني فيما ورد من تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بالامام ابي حنيفه صفحه 15. نو د امام صاحب ذکر اشارتن په قرآن کې مراغله ده، او د امام صاحب ذکر اشارتن په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مراغله ده. المحدث شاه ولی الله الدهلوی رحمه الله فرمایي چې وروزي در حدیث لو كان الإيمان عند سريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء يعني أهل فارس، وفي رواية لناله رجال من هؤلاء. بلا شک مذاکره کردیم. فقیر گفت امام ابو حنیفه در این حکم داخل است که خدای تعالی علم فقه را بردست وی شایع ساخت و جمع از اهل اسلام را با آن فقه مهذب گردانیده، خصوصا در عصر متأخر که دولت بر همین مذهب است و بس، و در جمیع بلدان جمیع اقالیم بادشاهان حنفیان و قضات و اکثر مدرسان و اکثر عوام. وګوره ازاله الخفات جل اول صفحه 200 او یو اویا. نو د امام صاحب ذکر اشارتن په قرآن کې مراغله ده، او د پیغمبر علی السلام په احادیثو کې مراغله ده. واخرین لما يلحقوا بهم. نو د قرآن دفاع عین ایمان ده. قرآن چې چاته اشاره کړې ده امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته، نو د امام صاحب دفاع عین ایمان ده. د امام صاحب علمی مقام، د امام صاحب علم، فضل، عقل، امانت، دیانت، اخلاص او للهیت د محدثین او مجتهدین او نقاد په نسبت باندې یو منل شوی حقیقت ده. د همدې اوچت علمی مقام لوجه ترنه ډیرو نامور محدثین فیض حاصل کړي ده. د امام بخاری ډیر شيوخ یا شيوخ الشيوخ احناف دي. تاسو ته مخکې ما ویلو چې په صحیح البخاری کې قابل فخر احادیث 22 ثلاثیات دي. په بخاری کې څه د پاسه وزره احادیث دي د مکررات سره، او چې مکررات ترنه لري کې نو 4000 احادیث پاتې کیږي. په دې احادیثو کې چې امام بخاری ور باندې ناز کوي او قابل فخر احادیث دي او رښتیا په واقع کې قابل فخر دي، هغه 22 ثلاثیات دي. په دې 22 ثلاثیاتو کې شل د حنفي مشایخو نه روایت کړي دي، یو لسی د مکی ابن ابراهیم نه روایت کړي دي. مکی ابن ابراهیم د امام بخاری رحمه الله استاد ده، او د امام ابو حنیفه رحمه الله شاگرد ده،
قابل فخر احادیث یو لسدانی امام بخاری د مکی ابن ابراهیم نه روایت کړی دي او مکی ابن ابراهیم د امام صاحب یو عاشق شاګردو چې د امام صاحب په خلاف د هیڅ چا د خبره اوریدلو ته تیار نه و. اسماعیل ابن بشر فرمای چې موږ د مکی ابن ابراهیم د درس په مجلس کې ناستو نو مکی ابن ابراهیم فرمایل چې حدثنا ابو حنیفه. نو یو سړی ورته ویل چې حدثنا عن ابن جریج ولا تحدثنا عنه، موږ ته د ابن جریج احادیث بیانوا او د امام ابو حنیفه احادیث موږ ته ذکر کوا. نو مکی ابن ابراهیم سخت په غوسه شو او وی فرمایل چې لا نحدث الصفهاء، یعنی موږ به عقلانو ته احادیث نه بیانو. هغه سړی ته ویل چې تا ته زمانہ د احادیثو د لیکلو اجازت نشته او به تر هغه پورې احادیث بیان نکړل تر څو چې هغه سړی د مجلس نه نو اوچت کړي. وګوره مقدمه د لامع الدراری جل اول صفحه 103. نو د مکی ابن ابراهیم په نسبت باندې د امام صاحب پس خبرې کوون کې بی عقلان دي. او شپږ ثلاثیات امام بخاری یعنی شپږ قابل فخر احادیث د ابو عاصم النبیل الحنفی چې په ضحاک ابن مخلد نومېدو د دنه روایت کړي دي او درې د محمد ابن عبد الله الانصاری نه روایت کړي دي. نو دا د امام صاحب د علمی مقام د پاره غټ دلیل دی چې د امام بخاری شيوخ ترې نه روایت کوي او د امام بخاری شيوخ او استادان دا د امام صاحب شاګردان دي. ابو المؤید الخوارزمی رحمه الله د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله علمی مقام په اشعارو کې داسې ذکر کړی دی چې وکأنما الفقهاء شعر فائق وابو حنیفه فيهم كالقرآن الخلق جسم والأئمة مقلة وإمامها النعمان كالأنسان فقهاء أهل زمانه في جنبه كحصن إذا قيست إلى سهلان. یعنی داسی پوشا چې نور فقها داسی دی لکه اعلا اشعار او ابو حنیفه پکې داسی دی لکه قرآن، نور مخلوق داسی دی لکه جسم او امامان پکې د سترګو پشان دي او امام صاحب پکې د کسی پشان دی. عقود الجمان صفحه 383. ما درته د حافظ محمد ابن ابراهیم قول ذکر کړو چې حافظ محمد بن ابراهیم د علامه زمخشری په حواله لیکي چې الله پاک زمکه د غرونو په ذریعہ مضبوطه کړه او دین حنیفی د امام صاحب د علوم په وجه مضبوط کړو. الروض الباسم جل اول صفحه 109 او تاسو ته مادام ویلو چې د امام صاحب لقب امام اعظم دی او د ټولي دنیا په نسبت باندې امام صاحب امام اعظم دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله علمی مقام دا ډیر تفصیل غواړي. تاسو په عقود الجمان الخيرات الحسان او مناقب موفق په دې کې کتل شي. د دین ورسته به د الله پاک په توفیق ز تاسو ته د امام ابو حنیفه رحمه الله مرتبه په علم الحديث کې ذکر کوم چې د امام صاحب مرتبه په علم الحديث کې څومره و.